دویمه دای چې اکثر بعضې خلک داسې دي چې هغوی له الله بچي ورکړي خو هغه وخت کې دا رواجونه اوس ورو دا خبره الله ذهن ته راوسته نو هغوی د حقیقي د بچو پاتې دي د ماشومانو حقیقي ورته پاتې نو د هلک دپاره پکې دوی سینې وي او د جنۍ دپاره یو حصه نو یو د بچو د حقیقي به پکې الله را دن نه کړي څومره لویه خبره ده نو دا تپوس پرون چا وکړو چې د ماشوم حقیقه په قربانۍ کې کولی شي او که نه شي کولی بلکل یې کولی شي مثال د هغې داسې دی تا یو څاروی واغستې ده په کور کې ځان له نو بس یو دی د پلار شوه یو دی د مور شوه یو ستا شوه یو دی د ښځې شوه زوی دی دی ان یو د هغه شوه دا حقیقه نو د حقیقي دپاره د هلک خو به دوی سینې وي که نه نو ګوره د مور او د پلار د زوی او د ښځې نو څلور دغه شوي یو چې ستا کوم بچی دی دوی سي هغه لکه شپږ شوي یو د نبي علیه السلام شوه بل کال به پکې بل بچی را دن نه کړي بل کال به پکې لور را دن نه کړي یو سړی دی دوه لورګانې دي یو یو حصه د هغوی دپاره ونیسي نو په ډېر لږ وخت کې به الله دغه حقیقي هم برابر کړي نو بلکل عقیقه د قربانۍ په څاروي کې را دننه کولی شي او حصه پکې ول نیولی شي پوهېږئ که نه نو دې طریقې سره بنده دا خپل حقیقي پکې هم را دننه کړي او قرباني به پکې موشي نو د دې خبرو خیال وساتئ ښه د دې خبرو خیال وساتئ بله دا ده چې